او لسم نمبر بد خصلت پدې کې د ریخمو استعمالو. ریخم دا چې دا دنیا کې د سړی د لپاره استعمال چې دی حرام دی. دو سيزونه په دنیا کې دا الله جل جلاله د سړو د لپاره حرام کړی دی او د زنانو د لپاره جایز دی. یو د سترو زرو استعمال او یو د ریخمو استعمال. دا د سړو د لپاره ناجایز دی، حرام دی، او د زنانو د لپاره جایز دی. او روایتو کې دا هم راځي که یو سړی په دنیا کې د سترو استعمال کوي او یا دغه رنګ د ریخمو استعمال کوي، نو که دی جنت ته لاړ شي نو دغه څیز به ورته میلاو نشي. نو د ریخمو استعمال به دی چې دی عام کوو، دا به بالکل دی عام کوو، د سړو دپاره منو او دی به بیا هم دغه عمل کوو. نو دا بد خصلت. نو د سړو دپاره د ریخمو استعمال دا منه دی. لکه بعضې دا ځان ته چې غټایټ وي دا دي بعضې نمټو کې استعمال کوي د ریخمو یا برین وغیره چې دی استعمالوي، نو دا ناجایز دي سړو دپاره. یا سره زر دي د بعضو کسان چې دی ګوتې یا بنګړي ته اچولي ځان ته یې دغه کړي که نه، نو بنګړی چې دی دا هم د زنانو صفت دی. بعضو هلکانو بنګړي اچولي او دغه رنګې سره چې دی هغه سونه استعمال دا د سړو دپاره حرام دی. لکه خاص کر په دې کویدونو ودونو کې نوجوانان کم کویدونو ودونو کې اکثر لاړ شي وي دا له خواښې چې دی هغه ګوتې جوړه کړې ده. نو خواښې دله بل څیز ولې نه کوو چې پیدا خو دې راغلی وې داسې در کوو چې دا ستا په پیدا هم نه راځي، او یا کو درم کړله او ټیم بندا که خو استعمال ناجایز حرام دی. نو بس لرې که بیا. نو د دې د وجې نه دا لس بد خصلتونه چې په دې کې عام طور چې دی هغه بیا موندل کېدو دی پې لګیا و په دې کې، نو د دې د وجې نه په دې باندې سختري